وای بادشاه غل مې صحیح کړی دی دا کم سړی چې په یوخ په ګرځي دا ستا غل دی بادشاه وی نه دا خو ډېر الله والا دی کسې چې ونیو ریمانډ یې ورکه دومره ودربو وی بادشاه ما حال پټ کړی دی دا سړی راوغوښته وایا غل دې څنګه معلوم که بادشاه چې تقوا د حد نه سیوا شي هغه تقوا نه هغه منافقت یي زما محترمو الله والا ته نه چې خلک ورته ووایي چې ښځه دینداره ده ګورې داسې نه یادوم زما محترم هغه یو سړی و ښځې ورته ووې وی خاونده زمونږ په دې کور کې یوه ونه ده او په دا ونه کې مرغې کینی مارغان کینی او په دې کې نارینه مارغان هم کینی خاونده ما له حیا راځي دا ونه ووه چې مارغان پکې نه کینی سړی خو ډېر متاثره شه داسې ښځه نه یادوم جي بهي زما ښځه خو ډېره الله والا ده او زما ښځه کې دومره تقوا ده چې د حیواناتو د نارینه و حیواناتو نه هم حیا کوي خاوند جذباتو کې راغی ښځې هلکه هغه ونې د ویښه وواله ډېره زمانه تېره شوه یو پیره خاوند کار له لړه چوټي وه واپس چې کور ته راغی چې ویې کتل خپله ښځې ولیده چې په کټ کې د غیر محرم مانه د غیر سړي سره ملاسته وه دی ډېر حیران شه او داسې ورته ګوري الله دا زما ښځه وه دې ما ته ووې خاونده دا ونه ووه نارینه مارغان په دې کې کیني او ما له حیا راځي الله ښځې ته م وایي ښځې تا ما ته د حیا او د تقوا خبره کوله نن ته پردي سړي سره دی په کټ کې ملاسته ولې وینم حیران دی الله جاړي ښځې ته یې څه ونه وې سړی هم پرېښوده چې تقوا د حد نه سیوا شي که نه هغه تقوا نه بیا تصنعي الله دې موږ د تصنع نه وساتي ټول وایي آمین بس کله یې پرېښوده نه یې په ښځه باندې وس رسېده چې مړه کړې وه او نه یې په سړي باندې د پښتنو خو دا معاشره ده چې داسې څه معامله وشي موږ راوالو درس درس ته وباسو ښځه مولو او سړی مولو وس یې نه رسېده کله یې پرېښوده د ما محترمو زمانه تېرېده وی چې وی کتل یو غټ ښار دی په هغې ورننوته مزدوري به یې کوله اواز اعلان وشو چې بهي د بادشاه نه ډېر قیمتي شوی دی لاکټ ته روک شوی دی او بادشاه اعلان هم کړی دی دا ټوله بادشاهي ورپسې اړې ګړې کړه خو هغه قیمتي لاکټ پیدا نه شو دی چې ورغې د بادشاه په دربار کې یو څو ورځې کېناسته بادشاه ته یو بادشاه وایي ستا غل مې معلوم کړی دی بادشاه ډېر خوشحاله شو چې بهي غل معلوم شو انعام مقرر کړو بادشاه ورته وی غل څوک دی بادشاه ته وی دا کوم چې ستا په دربار کې الله والا ښکاره کیږي و دا غل دی هغه چې وکتل په یو خپه باندې ګرځېده دواړه خپې یې ټیک وې په یو خپه ګرځېده تپوس یې ترې وکړه ده ترې تپوس وکړه په دا یو خپه باندې ولې ګرځې جواب راغی وی په یو خپه باندې زما تګ ممکن دی دویمه خپه ځکه نه لګوم چې په مخ ته ځمکه باندې حشرات الارض حیوانات ګرځي دا هم د خدای مخلوق دی چېرته زما د وجې نه مخلوقات وفات او مړه نه شي دا په ما کې تقوا ده د کثرت تقوا خبره کوم وایي بادشاه غل مې صحیح کړی دی دا کوم سړی چې په یو خپه ګرځي دا ستا غل دی بادشاه وایي نه دا خو ډېر الله والا دی کسې چې ونیو ریمانډ یې ورکه دومره ودربو وایي بادشاه ما حال پټ کړی دی دا سړی راوغوښته وایا غل دې څنګه معلوم که بادشاه چې تقوا د حد نه سیوا شي هغه تقوا نه هغه منافقت یي زما محترمو وایي دا ما سره شوي دي زما ښځې تقوا د حد نه سیوا کړې وه او دې سړی م تقوا د حد نه سیوا کړې وه زه پوه شم دا تقوا نه ده داسې یا حبیب سلام علیکا سلام